بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق، لأننا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة، وذلك في البائن إذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا. وليس بدي فصل کی استعاری بحث تے ہمیں استعاری تعریف کرے ہوں استعارہ اصول فقہ والا مترادف د مجاز ته وی، لہذا تعریف بر دوړو یو وی، یعنی لفظ استعمال شي بغیر ما وضع له معنی کی اتصال بینهما صورتا او معنا، صورتا او معنا داو اتصال ویالا، حقیقی معنی او مجازی معنی خپل منس کې اتصال ویا صورتن او یا مانن. هم د صورتن تعریف کړو، صورتن مانن تعریف، مانن چاته ویل کی مجازی معنی د حقیقی معنی سره شریکی په یو خاص معنی کې چې هغه په حقیقی معنی کې مشهور وي، او مانن تعریف هم څه کړو صورتن، صورتن ته ذاتن هم وایي چې صورت د معنی مجازی متصل وي د صورت د معنی حقیقی سره یو نوع اتصال نه، یعنی مجاورت د وجه نه. بهم د سبب تعریف کړو، سبب چاته ویل کی و عبارت عن اتصال شیء الیه، دا عبارت د دې نه چې یو شی به د پورې متصل کیږي، یعنی د دویم شی به یعنی مسبب یا معلول به الیه د پورې متصل کیږي، سبب او علت پورې. دا د سبب لغوي تعریف او مطلق سبب. او بیر دي دوا اقسام دي، وهو نوعان، یو ته اتصال بین العلة والمعلول و یو ته اتصال بین السبب محض والمسبب وتویل کی. اتصال بین العلة والمعلول کی دې څه تعریف هم کړو، وما شرع لاجله الحكم، دا هغه شی دی چې دې د وجنه وما شرع لاجل الحكم، دا هغه شی دی چې د حکم د پاره مشروع شوی، او حکم موقوف به د معنی وجودن او وجوبا، او به چې کوم دی سبب څه تعریف دا هغه چاته ویل کیږي چې حکم د پاره نه مشروع شوی، صرف مفضی الی الحكم وي، او حکم د معنی وجوبا موقوف یو نه وجودن موقوف، دا خبرم کړی وی کنه. بیر دې مسله دا و چې په اتصال بین العلة والمعلول کې استعاره د طرفین نه جایز ده، ذکر د علت و کی معلول مراد کولای شي، ذکر معلول و کی علت مراد کولای شي، او دغه وجه مونږ ویلی و اصل کې محتاج الیه ذکر شي نو محتاج مراد کولای شي، او محتاج الیه چې ذکر شي محتاج ځکه مراد کولای شي چې محتاج الیه ملزوم وي او محتاج لازم وي، ملزوم ذکر شي لازم مراد کولای شي، چاقو ذکر شي تیرول کټ کول مراد کولای شي، اسی دې کنه تیرواله. نو په علت او معلول کې هر یو محتاج الیه دی، هر یو ملزوم دی، او په سبب او مسبب کې استعاره د طرف واحد ناجایز ده چې سبب ذکر شي مسبب مراد کی، کله سبب ذکر شي سبب نشه مراد کوله، دا کله سبب محتاج الیه ده او مسبب محتاج الیه نه ده، نو چې محتاج الیه ذکر شي سبب به مراد محتاج به مراد کې، او مسبب خو محتاج الیه نه ده، لہذا کوم سبب ذکر شي سبب لازم کې کی وای کا، کوم سبب ذکر شي سبب نشي مراد کول. یو ټول مثالونه تیر شو، پرونم داغي مثال ویلو چې سبب ذکر شي مسبب مراد کول شي، او سره خپل خزي ته وای حررت کی ته می آزاد کړلې، او دا کنایه د طلاق نه کینو، دا ټیک ده، ذکر د حررت کی دا سبب دی لپاره د طلاق، ولی حررت کی سره ملک رقبه آزادیږي، لفظ د حررت کی سبب دی د چا لپاره د زوال د ملک رقبه د لپاره، او زوال د ملک رقبه د وجه نه زوال د ملک متعی راځي، د خزه په شرمګاه باندې کې ملک راځي، هغه سره هغه طلاق راځي، هغه سره لہذا حررت کی سبب دی لپاره د زوال د ملک متعی چې طلاق دی، منځ کې واسطه شته کنه زوال د ملک رقبه، نو ذکر د سبب وشي د حررت کی او مراد نه طلقت کی دا جایز ده. ودلته اعتراض راځي، ملي سیب لک توجه وکړي،
تاسو به طلاق رجی پیژنئ. طلاق رجی چې سره خپل ښځې له په صریح لفظ سره طلاق ورکي، یو یا دو ورکي انت طالق انت طالق، یا یو پیرود وي انت طالق، دته صریح طلاق ویل کیږي. او د دې حکم دا دی چې سړی بغیر د نکاح نه رجوع کوي، رجوع کولی شي. طلاق رجعي کې رجوع کیږي، ښه نکاح تم ضرورت نه، او همدغه شان دخول تم ضرورت نه چې بل سره به واده کوي او هغه ورسره دخول کوي، د ضرورت نه. دویم طلاق بینی. طلاق بین چاته ویل کیږي؟ صریح طلاق وي او په پیسو یې ورکی، یا متعوی، یا کنایات سره څوک طلاق ورکی. درې الفاظونه غیر سره روان دي. نو کنایاتو کوم طلاق بین واقع کیږي، او طلاق بین کې حکم دا دی چې رجوع نشي کولای، بلکې تجدید د نکاح وکړي، نکاح به دوباره کوي، هله به رجوع کوي، هله به ورسره به یو ځای کېږي. په مسله پوه شئ نو مثل په طلاق بین کې تجدید کنایاتو کې طلاق بین واقع کیږي، او طلاق بین شي کې تجدید د نکاح ضروری ده. اعتراض ته کېږي دلته تاویل چې حررتو کې مجاز د رچانه ده انت طالقن. عمرې سب انت طالقن طلاق صریح ده، طلاق صریح معنی طلاق رجی واقع کیږي، او حررتو کې دا غینه نائب ده. انت طالقن اصل له حررتو کې د سره نائب ده، او قانون دار چې نائب د اصل کار ور کوي. وکار خدا و چې حررتو کې د طلاق رجی کار ور کوله، کې وسړي خځې ته رجوع کوله، رجوع کوله شوله. طلاق رجی حکم خو پیژندل کنه چې رجوع کوي، رجوع کولای شي. تاسو حناف وی حررتو کې چې د طلاق بین واقع کیږي، دا غلطه ده. ولی توای چې دا د انت طالقن خلیفہ ده، مجاز ده رچانه. انت طالقن خو صریح لفظ د طلاق رجی په واقع کیږي، الته رجوع کیږي، او حررتو کې دا غینه نائب جوړه، او د دې په باره کې وی چې دا دې کې رجوع به نه کیږي، طلاق بین دی. فکار دار چې دا غینه نائب یا طلاق رجی ودام سي طلاق الته رجوع کېدل شو، دلته هم څه کېده رجوع کېده. په اعتراض پوه نه شولې. جواب دار مولوی صاحب حررتو کې د طلاق انت طالقن کنه مجاز نه دی، دا غینه خلیفہ نه دی. حررتو کې دا د طلاق رجعینا انت طالقن طلاق صریح نه خلیفہ نه دی، بلکې حررتو کې د زوال ملک متعین خلیفہ دی. د چانه ملک متعین د خزي په شرمګاه چې کوم ملک وي هغه د زوال نه حررتو کې خلیفہ دی. امرې سے په طلاق رجعی کې دا قانون او زمنګ د حناف په نظمانه په طلاق رجعی کې زوال د ملک متعین راځي. که سری خزي ته ویل انت طالقون یا دو بیر انت طالقون، ملک متانه زایل کی که دوباره اوس ملاوی دی شي رجوع وشي. وای شو دی نو ان حررتو کې دا مجاز د رچانه د زوال د ملک متعینه، او زوال د ملک متعین په طلاق باین راځي، په طلاق رجعی نه راځي. طلاق رجعی کې خو دوباره اوس ملاوی کې به ملاوی دی شي. په دې پوه نه شو دا به ان شاء الله هدايه کې راشي بار بار ښه. طلاق باین معنی زوال د ملک متعین راځي، رجعی باندې نه راځي. وای شو کنه په دې معنی. او دا کنایه د چانه دی حررتو کې زوال میں ولی د دې معنی دار ته می آزاد کړي. طلاق رجعی کې خو نه ازادي کې خو دوباره اوس رجوع کیم کولای شي. وای نه شولې وګورئ د لکشان خلاصه دار چې دا اعتراض وکړو چې حررتو کې تاسو مجاز ګرځوي د انت طالقن. انت طالقن خو طلاق صریح دی، صریح هغه طلاق رجعی واقع کیږي، حران کې تاسو یې به طلاق باین واقع کیږي حررتو کې باندې. جواب دار چې ان حررتو کې د زوال ملک متعین نائب دی، نه د انت طالقن. او زوال د ملک متعین په باین راځي، پر رجعی نه راځي. ولا یقال ندی ویل کیږي لو جعل مجازا چې دا تحریر مجاز وګرځيږي د طلاق نه، نو لو واجبانو به واجب وای یکون الطلاق الواقع چې وی دی هغه طلاق چې کوم واقع دی به بدی حررتو کې لفظ سره طلاق دې سوی رجیان رجی دی وی ک صریح الطلاق، لکه څنګه چې صریح طلاق باندې طلاق رجی واقع کیږي. جواب لاننا نقول من وایو لا نجعله مجازا، من دا مجاز نه ګرځو د طلاق نه انت طالقون بل عن المزيل لملك المتعه، بلکې منګه دا کنایه مجاز ګرځو د ملک متعی د مزیل نه. څوک ملک متعه زایل کوي دا غینه مجاز ګرځو، او ملک متعه چې زایل کوي باین وی کا رجی نه. وذالک فی الباین یوداز
ازاله د ملک متع په طلاق باین کې رجی کې نیوي اذ الرجی چې دی لا یزین ملک المتع دا لا یزین دا نه زایل کوي ملک المتع عندنا زمونږ د حناف په نظمانه ملک متع نه زایل کوي خاون سټیم واړي دوباره رجوع کولای شي دا خبره وشوله ولو قال لامته مليس بده پوه شولې راځي وستري سبب او مسبب دویم طرف بیان یو طرف خدا او چې ذکر د سبب وشي د حرارتو کې امرات تر مسبب وی طلاق دا صحیح ده دا خو ویلو کنه او سبب او مسبب کوم دا خبرم غلې ده چې ذکر د مسبب وشي د فرعي د حکم او سبب مراد کې نشه مراد کوي لہذا مليس یو صریح پر وینځي ته ویل انت طالق او مرادی تی حرارتو کی دی نه دانش کی دی مون وخت ویلو کنه حرارتو کی سبب دی لپاره د زوال ملک متع دی د طلاق دا سم ویلو کنه نو کوینځي ته وسوک مسبب ذکر کی مسبب انت طالق او مرادی سی حرارتو کی دا جایز نه ده ذکر د مسبب کی سبب ځکه من قانوني خېده چې سبب ذکر شي مسبب مراد کولای شي او مسبب ذکر شي سبب نشي وګورئ ولو قال کہ سڑی وی لیامتی خپل وینځتا طلقتک ونوابه التحرير او بدی کې د نه د تحریر وی د ذاتي وی لا يصح دا بسین وی ولی لان الاصل جاز ان يثبت به الفرع ذکر اصل چې یعنی سبب جائز ده چې ثابت شي به په دی اصل باندې الفرع مسبب دا خو جائز ده لکه چې تیر شو هو اما الفرع چې فرع ده چې ذکر شي نو فلا يجوز جائز لا يثبت به چې ثابت شي په دې فرع باندې الاصل سبب او اصل دا نشي کېدلی وعلى هذا نقول ينقض النكاح بلفظ الهبه مولوی صاحب اکبر وګورئ اوس تفریعات کوي په دې خبر باندې چې سبب ذکر شي مسبب مراد کولای شي او مسبب ذکر شي سبب نشي هغه باندې اوله تفریدار زمنګ هدايه کې بتا سول په هدايه نکاح کې په شروع کې راشي چالک نکاح چې دا وینقض بلفظ البيع والهبه تقریبا په اوله دویمه لکیره کې راځي په لفظ د بيع سره په لفظ د هبه سره په لفظ د ملک سره نکاح منعقد کیږي یو خزي سړی ته ویل ما درته ځان هبه کو سړی ویل ما قبول کړو دا هبه مې قبول کړله بس په دې نکاح کیږي وینه شولې دا ولی ځکه هبه مولوی سي سبب دی لپاره د نکاح څنګه سبب دی هبه کې سبب د ملک راځي هبه سبب د ملک دی ځینې مولوی سره د موبایل ورکوم ورته هبه می ګدای مالکیږي کنه نو هبه اصل کې علت دی لپاره د ملک دا څه ده کنه او کو وینځي مثال وینځه ته ورکوما نو هبه سبب دی د ملک رقبی دا څه ده او ملک رقبه دا سبب دی علت د چار لپاره د ملک متعید لپاره او ملک متع کې چې کوم دی بس اب نکاح معنی کیږي نو دا څه ده کنه دا ذکر کړل سبب هبه او مراد ملک متع کړل چې مسبب دی نو سبب ذکر کول او مسبب مراد کول ټیک دي همدا شان خزه وته وي ما خپل ملکیت د نفس ملکیت مثال درکو نو ملک لفظ د ملک سره ملک رقبه راځي اصل کې او ملک رقبه به علت د لپاره د ملک متعی ذکر د سبب د ملک او مراد د ملک متعارض چا مسبب دی همدا شان ځان مې درمانه در خرڅ کو خل دې کنه ور خرڅول نو خاون به اخلي به وای ما قبول کړ یعنی تم واقستي نو شراء ملک سب ملک د بار سبب دی کنه کم ملک رقبه لپاره او ملک رقبه به علت د ملک متعی ذکر د شراء او د بيع امرات نه ملک متعی یعنی ذکر د سبب مراد نه مسبب وینه شوې خبره ما په دغه قانون باندې تفرید چې سبب ذکر شي مسبب مراد کولای شي د سبب او د مسبب پیژندلو طریقه موږ قیاس کې په اسانه ویلې ده چې منځ کې واسطه وي نو خزه وته وي ځان می درته هبه کو نو الته بده لفظ سره اوله کې سبب د څوک دغه راځي ده ملکیت د رقبه راځي خلم ده کنه هغه نه پس ملکیت د متعی راځي نو منځ کې واسطه را لکرانه لا ملکیت د رقبه دغه شان ځان مالک کوي ته زری مالک شوم نو په دې معنی اول ملک رقبه راځي هغه نه پس ملک متع منځ کې ملک رقبه را لکنه ځان در مان در خرج کوي مواخص تلی په دې کې منځ کې ملک رقبه ول راځي
کنه بس ملک متع راځي په دې پوه شولې او کده چې شي مولوی صاحب یو سره وای خزیتا ور ارس سره باندې ګورې ده على هذا بنا بدمن نقول من وايو ينقض النكاح نکاح منقض کیږي بلفظ الهبه فلفظ هبه باندې لکه نکاح د لپاره سبب دی والتملیک ولفظ التملیک هم سبب دی د نکاح والبيع د بيع بلفظ سره منقض کیږي ولی لان الهبه هبه چې دا بحقیقتها خپل حقیقت سره توجب ملک الرقبه اصل کې واجبای ثابتې ملک رقبه وملك الرقبه چې دا یوجب ملک المتعه فی الامای دا ملک رقبه متعه ثابتې په وینځو کې نو ګوي چې ملک هبه چې دا سبب شو د پاره د ملک مطیف اماو کې ذکر د هبه امراتنا ملک مطاع دا مسبب دی نو فکانت الهبه سببا محضا هبه سبب محض شلو لثبوت ملک المطیع لپاره دا محض ذکر کوي مولوی صاحب یو سبب دی یو سبب محض دی ښا تاسو په قطبی کې ویلي یو تصور دی یو تصور سازج دی ویلم دي کنه تصور مرادف دی علم دی دا سبب چې کوم دی دا اصل کې مقسم دی علت او دو سبب ویلی مو کنه شروع کی او به ودو قسمه یو سبب محض دی یو علت معلوم زکه سبب محض وي لثبوت ملک المتعدی فجاز جائز ده اي استعار عن النکاح چې دا لفظ د هبه دی استعاره شي د نکاح لپاره وکذالک هم دغه شان لفظ د تملیک چره دا سبب دی د ملک رقبی او ملک رقباس واجبی ملک متع علت دی ورلا هم دغه شان ولبی هم چې کوم دا سبب د ملک رقبی دی ملک رقبه واجبی ملک متع ولا ينعكس عکس ناراضی مولوی صاحب د خبر می تکولا دا سینه کیږي چې لفظ د نکاح کی امرات نه هی اگر دا موبایل می د په نکاح کو دې کې هبه ناراضی کا خیرم ده کنه ځکه ذکر د مسبب کو د نکاح امرات نه څوک کوي ذکر د مسبب چوشي سبب نشي مراد کوله یاره که دا موبایل می درته بنکاح کو مراد نه سي بای موبایل می درته بنکاح کو مراد نه بل شو تملیکی دغه شان وینځو کیمخه وینځه می ته بنکاح کړل مراد نه بيدان کی وینځه می ته بنکاح کړل مراد نه هی بيدام صحیح نه ده وینځه می ته بنکاح کړل مراد نه بای دا ټیک نه ده نکاح خو موبایل خو محل د نکاح نه دلته حقيقي معنی نه ده ټیکه یا مجاز معنی نه شیخ استریاسم سیته موبایل می د نکاح کو او دینه به بیا اخلي نه داتي بالکل نه کی ځکه حقيقي معنی چې متعذر ای کنه ناممکن ای مجازي ته نشتله وګورئ حتى لا ينقض البيع ترجیح چې نه مناقضه کیږي بیا دغه شان هبه بلفظ النکاح بلفظ النکاح سره ثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه الى النيه وليس يرس فصل کې موږ روان دي سباني فصل کې ان شاء الله صریح لفظ شي صریح هغه نیت تنی محتاجه صریح لفظ نیت تنی محتاجه مساله پوهه شری یو صریح خځه دی ویلو براوړه خلی خطا شو و ته انت طالق وبو نیت کې څم نو ام په طلاق واقع کیږي صریح لفظ شي دا نیت ته نه محتاجه او صریح لفظ شاته ویل کیږي صریح لفظ حقیقتم کې دی شي صریح لفظ مجازم کې دی شي صریح هغه لفظ ته ویل کیږي چې عرف کې مقه معنی صریح لفظ هغه لفظ ته ویل کیږي کم معنی د بار چې عرف کې استعماليږي پوه نه شولې به کم معنی د بار چې لفظ عرف کې استعماليږي دغه صریح معنی ده هغه مجازي او که حقيقي اوس دلته دا خبره کوي چې کله د خزه خاون ته وای د مخ کې تیر شو چې ما درته ځان هبه کو هبه حقيقي معنی خو د مولوی صاحب اخو بیل شری چاله مفت کې تصور کول دا سیده کنه دا دلته موږ مجازي معنی اخلو نکاح دا سی وکنه تیر شو نه دا مجازي معنی کې نیت پکار دی کنه دی چې خزه چاته ویل شي ایسری ما د ځان هبه کوی ما قبول کړی دی کې نیت د نکاح پکار دی کنه دی دلته نکاح نیت نشته صبح مو وی نکاح منعقد کیږي مولوی صاحب دا ځان می درته هبه کو دا مجازي معنی ده حقيقي معنی دلته صرف وسره د مجازي معنی احتمال دی چا ما احتمال دی یو بل قانون واوري
کله چې د دوو مانو احتمال ویل ته نیت پکار وي دا خبره پاتې شوه کله چې د دوو مانو احتمال ویل ته څه پکار وي او کله چې سره په سره به یوه معنی هلته به نیت ته ضرورت نشته دی نو عرف کې چې د لفظ کومه معنی هلته نیت ته ضرورت نه وي ولې مقه معنی نه یوه معنی دلته وګورئ ښځه چې خاوند ته سړي ته وایي ما درته ځان هبه کو خیال هم دی که نه دلته د حقیقي معنی احتمال نشته ځکه ښځه خو آزاده ده چاته څوک هبه کېدی خو نه شي دلته صرف مجازي معنی مراد ده څه نکاح چې د یو معنی احتمال د نیت طب کې حاجت هم نشته دی په مسله پوه نه شولې وختي ما کوم مقدمه وویله چې صریح لفظ چې هلته نیت ته احتیاج نه وي هغې وجه سره هلته صرف یو معنی احتمال وي او کوم دی کې د یو معنی احتمال وي هلته نیت ته ضرورت نشته دی دلته چې دا ښځه خاوند ته ووایي سړي ته ووایي ما درته ځان هبه کو یا در باندې ما ځان خرڅ کو یا مې خپل ملکیت تعالی در کو نو آزاده ښځه باندې چا ملکیت راځي هبه کېدی شي خرڅېدی شي نه شي که نه حقیقي معنی دلته نه شي راتلی چې نه شي راتلی مجازي معنی متعینه ده چې متعینه شوله نو نیت طب کې حاجت پاتې نه شو دقه خبره کوي ثم فی کل موضع هر هغه ځای کې یکون المحل متغیرات چې محل متعین شي لنوع من المجاز د مجاز یو معنی دپاره نو هلته به لا یحتاج فیه الی نیت نیت طب کې احتیاج نه لا يقال ولما امکان الحقیقه شرطا لصحه المجاز عندهما كيف يصار للمجاز في سورة النكاح بلفظ الهبة مع أن التمليك الحرة وليس اعتراض په کله غوږ ورته کېږي بس خبره ختمه چې ښځه سړي ته وایي ما درته ځان هبه کو ما در باندې ځان در خرڅ کو ما درته خپل ملکیت در کو اوس راته ویل دلته حقیقي معنی نشي راتلی ځکه آزاده ښځه باندې چا ملکیت نه راځي او هبه کې ملکیت وي بیې کې ملکیت وي حقیقي معنی متعذره ده یعنی تصور یې د سره نه کېږي او مخکې راته قانون ویلی حقیقت او مجاز کې چې مجاز خلیفه دی د حقیقت نه ولې دا مقدمه ویلې وه دویمه دې دا ویلې وه کله چې حقیقي معنی غیر متصوره و مجاز ته نشي تللی کلام لغو وي لکه صاحبین ویل که نه هذا ابني کې دلته کلام لغو دی دلته ولې صاحبین وایي چې مجازي معنی ته لاړ شي دلته هم حقیقي معنی چې ده غیر متصوره ده آزاده ښځه باندې ملکیت څنګه راولي هغه ما خپل پوه نه شولې امام صاحب باندې خو اعتراض نه راځي ځکه هغه وایي حقیقي معنی متصوره ده ولې الفاظ کلام ټیک دی ترجمه ټیک ده اگر کو حکم ټیک نه او صاحبانو باندې باندې چې کله د حقیقي معنی حکم غیر متصور وي الته مجازي معنی ته نشي تللی کلام لغو وي دلته خو تاسو چې ښځه ورته وایي ځان مې درته هبه کو خپل ملکیت مې در کو یا مې در باندې ځان در خرڅ کو حقیقي معنی غیر متصوره ده خو محل د بیې نه دی محل د ملکیت نه شي چا به ملکیت راشي هم تاسو مجازي معنی له ورځي جواب دار مولوی صاحب دلته حقیقي معنی متصوره ده هغه څنګه دا ښځه بالفرض او تقدیر مرتد شي او دارالحرب ته لاړ شي اول ته به موږ حمله وکړو راګیرې کو واپس راول وینځه به دې جوړ شي ملکیت به متصور شو که نه شو متصور شو بهر حال صحیح دی پوه نه شي خبره مانی بالفرض او تقدیر څه شي ده مرتد شي دارالحرب ته لاړ شي چې هلته لاړه بیا پې مسلمانان غلبه وکړي او قیدین یې کړي چې دا نور قیدین څنګه غلامان دي دا ښځه هم څه شي غلامه شي نو په دې معنی ملکیت رالی که رانلی ملکیت پې متصور دی حقیقي معنی متصوره ده خو فی الحال نشته مجازي ته ولاړ شو دې نظیر هم شته یو سړی قسم وخوري قسم دی چې اسمان ته به لاس لګوم نو دلته موږ وایو دلته قسم یې صحیح دی بس کفاره به ورکړي دا تعلیق ټیک دی ښه دا بل هم هدایه کې راشي انشاءالله اوبه په کوزه کې اوبه نشته دی کوزه کې وزه دا قسم دی دا اوبه بس کمه چې ورله اوبه پکې نه وي کوزه کې یو څاڅ کې هم پکې نه و دې کې نه انس کېږي ځکه حقیقي معنی چې ده د قسم نه د براءت معنی چې غیر متصوره ده خیال هم دی خو کوئی اسمان ته به لاس لګومه دلته د قسم نه بری کېدل متصور دی ولې کېدی شي معجزې په طور باندې کرامت په طور باندې الله پاک اوچت کې اسمان ته لاس ولګوي او دا شوي دي ښه دا شوي دي فرشتې هم برخېږي څنګه دی قرآن آیات دی که نه الیه یصعد الکلم الطیب نه دغه آیات نه بل ځای کې ملایکو باره کې راځي عیسی علیه السلام ختلی دی یعنې دا متصور دی لنډه دا ده لکه څنګه چې اسمان ته لاس لګول متصور دی وګورئ لږ شان
لا يقال اعتراض کې ځنه ویل کېږي ولما لیکل ولما كان امكان الحقيقه شرطا هر کله چې امکان حقیقت شرطو لصحه المجاز د پاره دی اراده کولو د مجاز د صحت مجاز بالا اراده کې صحیح بالا چې کله امکان د حقیقت وي عندما بنز صاحبین كيف يصار الى المجاز مجاز څنګه تاسو ورګرځي خلیفہ جوړوي فصورت د نکاح کې بلفظ د هبه سرا مع ان التملیک الحره سره د دینا چې به حرمانی ملکیت راتل په بای سرا یا هبه سرا دا خو محال دی ناممکن دی حقیقي معنی خو محال ده لأن نقول سره جواب کوي موږ ته جواب کوي ذلك ممکن دلته ممکن ده کنه فی الجمله څنګه امکان شته هغه څنګه بین ارتدت بان ارتدت بان ارتدت بان ارتدت څنګه وي چې حمزه مو ورته ساکن حرك حرك بالكسر ولا ورته بان ارتدت ولحقت بدار الحرب او دار الحرب سره ملاوم شي ثم سبيت ابي واپس قید کړی شي ورسېدل ملکیت به راشي وصار هذا نذير مس السماء واخواته دا نذیر دی اصل کې د اسمان مسکولو او دا غي د اخوات لکه واکب الو زما دا خو ممکن دي ځینې خلک الو زم کنه کشف سره څه ته ویا کرامت سره بس